بسم الله الرحمن الرحیم. زورخان متاسو کورې تحقیق نیوز نن د حجرې یو ساده پروګرام دی او په موږ باندې ډېر ګران زموږ خوږ ملګری اشنا ظفر علم گنجوال ملیشیا نه راغلی دی او مشران هم راغلي دي. ډېر د دې نه مخکې مو مشران راغلي وو خو چې څوک یې نه پېژني زه هم چې هغه یې وپېژني خو اول خو به دا خبره ده چې د پي ټي آی والا خو ټول پېژني. د موجوده ایم پي زرشاد خان په هغه هم یو سندره لیکلې وه او میر ریاض لنګ یو سندره لیکلې وه. چونکې دا یو شاعر دی او ډېر ښه شاعر دی. بلا نظمونه یې لیکلي دي، سندرې یې لیکلي دي او په دې حواله به ورسره خبرې کوو. ظفره اول راته دا ووایه چې کومه د زرشاد هغه سندره لیکلې وه که نه زموږ دې کتونکو ته اول هغه بول ووایه نو بیا به مخکې پروګرام شروع. ظهور بھائی لاول خو د ټول نه زه ستاسو ډېره زیاته شکریا ادا کوم او ډېره زیاته مننه هم کوم ستاسو د تحقیق نیوز او کوم چې ستاسو کتونکي دي هغوی ته سلامونه کوم او ستاسو هم یو جهان مننه کوم چې ټایم هم ایستو او زما خواله راغلی زما سره هم ناسته وکړله او بل زما په شاعرۍ په هکله دې خبره وکړه. نو شاعري خو ډېر ګران کار دی او داسې خاص شاعر نه یم خو بهرحال بیا هم د پارټۍ سره مې مینه ده، د خان سره مې مینه ده، د خپل ام پی ای سره مې مینه ده، د میر سره مې مینه ده او د ملګرو سره مې مینه ده د پی ټي آی. ظفره دا راته ووایه چې کومه د زرشاد دپاره تا سندره لیکلې وه نو آیا هغه د زرشاد په ډیمانډ وه یا د پي ټي آی د چا ویلي وو که نه تا د خپل طرفه ډالۍ کړې وه؟ نه ظهور بھائی هغه خو ما په خپل طبیعت باندې لیکلې وه ځکه چې په هغه ټایم کې الیکشن و او موږ ته چې کوم دی نو ټولې دا زیات کر چې کوم دی نو مخالف پارټۍ چې کومې دي نو ما وایي چې یاره زه داسې یو سونډ جوړ کړم چې زموږ د پی ټي آی په ملګرو کې یو جذبه یو ولوله راوچته شي. نو هغه ګانه چې کومه وه هغه ما چې ولیکله او ریکارډ یې مې کړه او بیا مې شیر کړله نو هغه ډېرو زیاتو خلکو خوښه کړله او خاص کر زرشاد خان زموږ د پی ټي آی ملګرو نو هغه ډېره زیاته خوښه کړه او ډېره وایرل شوې وه او ډېره چلېده. بیا چې موږ کله الیکشن وګټو نو بیا هم په هغې د زرشاد په حجره کې به هغه ګانه چلېدله. زه خو په خپله په موقع نه خو ملګرو هغه ویډیوګانې چې به کولې ما به په سوشل میډیا کې د واتساپ په ګروپونو کې چېرته په خصوصي توګه باندې د الیکشن نه پس زرشاد خان ستا شکریه ادا کړې چې یاره تا هم پکې خپله حصه اچولې وه. یاره جي په واتساپ یې راسره رابطه کړې بالکل. ها د دې نه پس زرشاد خان سره رابطه کړې وه خصوصي توګه باندې؟ او جی بالکل کړې وه، واتساپ باندې راسره رابطه کړې وه. ها ټلیفون هم راته کړی و، ټلیفون ورسره مو بیا مو مبارکي هم ورکړله او د دغه ګانې هم راته وویل چې ما ته یې چې یاره مهرباني او شکریه او ډېر خپل ما یاره زه په تاسو څه احسان نه کوم. دا زما د پارټۍ سره مینه ده، د خان صاحب سره مې مینه ده او ستاسو سره مې مینه ده. دغه میر له دې یو سندره ویلې وه، میر له دې مو ویلې وه؟ ویلې مې ویله بالکل. هغه شاعري هغه شاعري مې بیا دوباره چې د میر الیکشن و نو هغه مې بیا ریکارډ کړې وه او په هغې کې خو تاسو ته په خپله باندې پته نه مونږ ته ښځه کله ناکله د خپل پي ټي آی پسې هم یو پوسټ وچلې داسې پوسټ وچلې چې لکه پي ټي آی والا هم حیراني چې ظفر د هغه دی نه شعر وښود. نو ظهور صاحب حقیقت خو به د حقیقت ته خو به سترګې نه پټې که نه ولې چې زما په پي ټي آی کې یا زما سینیر ملګری یا زما ایم پي آی یا زما میر او غلطي وکړي لازمي مو زه په هغه ګوتو چې بهي دا کار دی غلط دی، غلط دی ته خو به غلطه وایو. دا خو ما د خپل لیډر جناب عمران خان صاحب نه زده کړي او ګیلې ورته کوي او جي ولې نه کوي اکثر وکړي زه ورته هم دا غلطي ځان نه وباسئ چې نه کوم. داسې اکثر چې موږ وګورو ستا په فیسبوک باندې نو ته د خپل پارټۍ پسې اکثر پوسټونه وچلې. ها دا راته ووایه چې اوسه پورې د شاعري کړې دا نظمونه دې لیکلي دي، سندرې دې هم لیکلي دي، په پردیس کې ورته داسې ملګري انډیوالان درته وایي چې رقم ته دا نظم ووایه دا سندره راته ووایه؟ یاره پردیس کې خو به ته ظهور بھائی زه دا ووایم چې زما سره زیاته خپلو کشران دي، ورونه او خوریونه او ورونه مې دي. په ملیشیا کې زمونږ کم از کم یو 8 دیرې دي او زموږ سره 12 کسان نشته دي، کم کوز دي. نو بس هلته کې غږ نشي کولی. نو کشر خو بیا دا دغه کولی شي نه نو زه د دې وجې بیا د هغوی په مخ کې ځکه شاعري هم کوم زما کاپي پټه پرته وي لکه د هغه دی نه اوس پټ راغلی که نه ډک زړه راغلی اوس شړشمه ګلونه هم دي، شړشمه موسم هم دی نو داسې که دی پټي ته به کې ووتې نو بیا به پکې شاعري وایي. نو ګورو به انشاءالله که ښایي ولې نه ډېر ښکلی موسم دی بیا به په هغې په هکله باندې لیکو که خیري او زمزمه کوو به د ملګرو سره که خیر شیر کوو به انشاءالله. په دې وخت کې چې کوم کارټلنګ کې ستاسو حکومت دی ایم پی ای دی منې دی کارټلنګ کې میر هم دی مطمئن یې؟ 100% مطمئن. ډېره مننه. دا یو عام د حجرې ساده پروګرام و د ظفر علم گنجوال او چونکې دا شاعر دی د ده سره به د ده په شاعرۍ باندې موږ خصوصي پروګرام بیا کوو چونکې نن زموږ مبارکۍ له هم راوړو او د ډېر وخت نه ده سره زموږ په دې لګو چې بهی موږ به پیره به ستا سره په دې ستا په شاعرۍ باندې پروګرام کوو. چونکې الیکشن دوران کې د موجوده ایم پی ای زرشاد خان لپاره هم یو سندره جوړه کړې وه
او د میر کارډلنګ دپاره هم د یو سندره جوړه کړې وه. زه ظهور خان اجازت غواړم، د لوی الله په امان.